نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی بعضې ښځه داسې وي که نه ټولې نه بعضې ښځه لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا وی چې خاوند د دې ښځې سره احسان کوي جامې راوړه ښځې تابعدار ټماټر راوړه ښځې تابعدار سبزي راوړه ښځې تابعدار ډاکټر له مې بوځه ښه تابعدار پلار کره مې بوځه تابعدار خو چې څه وایي خاوند وي تابعدار تاسو ټول داسې خفه کېږئ ما ځان هم درسره یادوم ټول تابعدار یو که نه یو خو که بالفرض یو ورځ دې ښځې ووې چې ما له پلانکی شی راوړه او تا جیب ته وکتو چې یاره ما سره خو نن گنجایش نشته او تا دې ښځې ته ووې چې یاره لږه ګزاره وکړه اوس چې دینداره ښځه یا به ته وي چې خیر دی خاوند هېڅ خبره نشته او چې روشن خیاله ښځه نو هسه وایي نبي کریم علیه السلام فرمایي دا حدیث دی وی هغه روشن خیال او تیز جبې جبوره ښځه نه ده ادې خاوند ته وي ما رأیتو منک خیرا قطو سړیه ښه ورځ مې ستا دې کور کې نه ده لیدلې خو چې راغلی یم ستا دې کور ته چې څه غواړم نو نشته زه سپېره غوندې کور دی په خېټه مړه نه شم وایي دا بعضې ښځې که نه وایي په ایمان ووایه ستا په کور کې خواره خواره کېږم وي مړه شومه د لوږې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات وخت چې په بیبیانو کې ورسره تېر کړی دی دا خدیجې رضی الله عنها تېر کړی تقریبا 25 کاله د رسول الله علیه السلام په نکاح کې وه 25 سال 15 کاله د نبوت نه مخکې او 10 کاله د نبوت نه پس ډېر لوی عمر د پیغمبر علیه السلام سره تېر ډېر خوش قسمته بیبي وه او داسې ځان جوړول هم پکار دي خپلې بیبیان هم داسې جوړول پکار دي او زنانو ته هم دا خبره ده چې د خدیجې رضی الله عنها په شان زندگی تېره کوي د خپل خاوند سره لکه هغې چې کوم د خپل خاوند سره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم ژوند تېر کړی کله چې په غار حرا کې وو لومبنی وحی چې راتله جبل نور دی مکه مکرمه کې یو غر دی او په هغې کې یو غار دی او ډېر عجیبه غار دی چې هلته انسان ودرېږي نو دا بیت الله شریف تی ښکاري هغه وخت کې به ښکارېده اوس نه ښکاري اوس دا بلډینګونه مکه مکرمه کې زیات شو اوس هم چې انسان ډېر هغه ځای ته وخېږي زه په خپله ورختلی یم الله دې موږ او تاسو بار بار دغه ځای ته ورخېږي او ما چې هغه کوم آیتونه پکې نازل شوي وو هغې هلته هم وې هلته ډېر بل شانتې خوند دي ځکه چې کوم آیات کوم ځای کې نازل وي هلته یې وی نو د هغې ډېره مزه وي غار ثور ته ختلي وو هلته چې کوم آیتونه وو هلته مې هغه ووې د دې کراچۍ بنوري ټاون څه علما هم راسره وو زما څه ملګري نور علما وو هلته چې هغه آیتونه ما وي خدای ګواه دی په ما به ویښته ودرېدل موږ دلته هم تلاوت کوو که نه اکثرو دستربندو کې حسن قرت کې یا دلته پروګرامات یا داسې تلاوت کوو دلته هم ډېر لوی اثر د قرآن حکیم تلاوت کې ډېر لوی خوند دی مزه ده پکې خو هلته پکې لږ نور هم دغه وه مزه پکې زیاته وه بلکل به دا ویښته په سړي باندې ودرېدل نو ما هلته د آیتونه لوستل دا کوم چې لومبني نازل شوي دي اقرأ باسم ربک الذي دا لومبنی وحی وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته عبادت دپاره ختلی او حضرت جبریل علیه السلام راغی او دا آیاتونه یې ورته ووې اقرأ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ما انا بقارئ بیا ځان ته رانږدې که بیا ورته وایي اقرأ بیا وایي ما انا بقارئ په درېیم ځل بیا خو چې په درېیم ځل ځان ته رانږدې که نو زور یې وله ورکړه ښه ډېر زور یې ورکړه روایتو کې راځي ورته وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق ووایه نو رسول الله علیه السلام دا آیاتونه مبارک ولوستل تفسیرونه ډېر لوی وضاحت لیکلی دی ځای کې خو مختصر وایم جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې بیا د غار حرا نه راکوز شو دا خو لومبنی وحی وه په لومبي ځل یې جبریل علیه السلام سره داسې ملاقات کېږي نو یخني پې راغلی وجود باندې تبه راغلی ده یره پې راغلی ده او کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي زملوني ما باندې لږه کمبل را واچوئ یا صادر یا بړستن را باندې را واچوئ زملوني زملوني اوس بیبي ته وایي چې زه یریږم ما نن ناشنا څه ولیدل اوس داسې بیبي وایه ښه بیبي ورته څه وایي والله لا یخزیک الله ابدا خاونده مه یریږه مه پریشانه که خفه کېږه مه انک لتصل الرحمه
ته خو هغه شخصیت چې ته صله رحمي قایمې رشته قایمې چا سره روانه نه کې غریبانانو امداد کې قرضدارو سره ناکام کې او صفتونه ورته وکړه تا به الله نه ضایع کوي زه په الله قسم خورم چې تا ته به څوک نقصان درونه رسي الله به حفاظت کوي داسې بیبي چې خاوند کور ته رادن نشي د جګړه کړې ده بیبي وله تسلي ورکړي دې قرضدارو تنګ کړې بیبي وله ډاډ ورکړي چې الله به خیر دې بیمار دی کور ته رادن نشو نو چې بیبي نه کوي که نه او دا د خدیجې رضی الله عنها په شان ژوند تېروي د خپل خاوند سره نو خاوند نه به ته به تسلي ورکړي داسې سپېره خوله به یې نه نیولې دی بعضې ښځو شان خاوند کور ته راشي نو دا به ښه ټیک ټاک خو چې خاوند وویني بس کچن ته دن شي یا باتروم غسلخانې دلته سر کلک وتړي یو کس راته ووایي چې کور ته لاړم چې مې که د غاټ پټکی مې ښځې والي ما چې دا مولوي صاحب د کوم طرفه راغی مونږ کره چې مې که تا مې ښځه وه بیا مې راته لور وی چې دا اوسه پورې ښه ټیک ټاک وه خو تې ولیدي دا پټکی ووه دا بعضې ښځې داسې ښځه چې ښځه هغه نه کوي که تکلیف کې می خفه می خو چې خاوند راشي تندې کولاو خندا تسلی ډاډ نو دا بیا د خدیجې رضی الله عنها په صف کې به راپاسي د قیامت په ورځ د هغه جنډې سره به هغه درجه به هغه مقام او هغه عزت به ول الله ورکوي زمانو موږ احادیث کور کې نه بیانو دا د ښځو ګناه نه ده ګورې دا ګناه زما او ستا ده ما تا کور کې دین نه بیانو مونږ کیسې بیانو رواجونه بیانو مونږ کهانې بیانو د پلانکي ماما لور داسې جوړه کړې وه او پلانکي په غم کې داسې چلو کو پلانکي واده کې داسې چلو کو د پلانکي داسې د پیزار دی داسې بورقه ده او داسې پیشن دی دا پیشنې میشنې موږ کور کې بیانو نو زمونږ زنانه هغې نه سبق علي ابوج دا به ډېر خوند کوي ځکه زما دا خاوند دی بیانوي د صحابه کرامو د پیغمبرانو او د صحابیاتو واقعات دین او اسلام اسلامی طریقې کور بیان کا ان شاء الله کور کې به د خیر او برکت وي زنانه به د دیندار وي او یاد ساتئ کم کور کې چې زنانه دینداري دا کور جنت دی جنت وي که نه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي وی بعضې ښځه داسې وي که نه ټولې نه بعضې ښځه لو احسنت الی احداهن الدهر ثم رأت منک شیئا وی چې خاوند د دې ښځې سره احسان کوي جامې راوړه ښځې تابعدار ټماټر راوړه ښځې تابعدار سبزي راوړه ښځې تابعدار ډاکټر له مې بوځه ښه تابعدار پلار کره مې بوځه تابعدار خو چې څه وایي خاوند وي تابعدار تاسو ټول داسې خفه کېږئ ما ځان هم در سره یادوم ټول تابعدار یو که نه یو خو که بالفرض یو ورځ دې ښځې ووي چې ما له پلانکی شی راوړه او تا جیب ته وکتو چې یاره ما سره خو نن ګنجایش نشته او تا دې ښځې ته ووایي چې یاره لږه ګزاره وکړه اوس چې دینداره ښځې یا به ته وایي چې خیر دی خاوند هېڅ خبره نشته او چې روشن خیاله ښځې نو هسه وایي نبي کریم علیه السلام فرمایي دا حدیث دی وی هغه روشن خیاله او تیز ژبې جبوره ښځه نه ده ادې خاوند ته وایي ما رأیتو منک خیرا قطو سړیه ښه ورځ مې ستا دې کور کې نه ده لیدلی خو چې راغلی یم ستا دې کور ته چې څه غواړم نو نشته زه سپېره غوندې کور دی په خېټه مړه نه شوم وایي دا بعضې ښځې که نه وایي په ایمان ووایه ستا په کور کې خواره خواره کېږم وي مړه شومه د لوګې چې دیندارې داسې خبرې نه کوي زما وروڼو قرآن او حدیث نه اسلام نه او دین نه د خاوند د حقونو نه خبرې داسې زنانه نه وایي او خیر دی الله به خیر کړي ته به تسلي ورکوي ته ځان مه پریشانه کوه الله به خیر کړي زه به مونځ وکړم زه به اعمال وکړم زه به ذکر وکړم زه به روژه ونیسم زه به دعا وکړم نو دا بیبي بیا خاوند دا کور جنت جوړ کړي او چې کومه بیبي داسې وي نو ګورې کور نه جهنم جوړ کړی الله دې ما ته زموږ زنانو ته تاسو ته ستاسو زنانو ته رب العالمین دې د عمل توفیق را نصیب کړي الله دې موږ نیکان کړي رب العالمین دې موږ دیندار کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین